د تحصیل مندن د ټولو سیاسي جماعتونو د مشرانو منتخبو ناظمینو او د وکیلانو یو اهمه جرګه په تحصیل مندن کونسل خال کې وشوه. په جرګه کې ټولو مشرانو منتخبو ناظمینو او وکیلانو په 1 پوینټ ایجنډا خبرې وکړې او ټولو په تحصیل مندن کې د سیول جج د عدالت لګولو مطالبه وکړه. په جرګه کې فیصله وشوه چې په تحصیل مندن کې د سیول جج عدالت د وغ ضرورت دی ځکه چې د دې آبادی په 2 لکه خلکو مشتمل ده او دلته دوه پولیس تانی دي. د جرګې وروسته د سیاسي جماعتونو نماینده شهزاده خان اووی چې په تحصیل مندن کې د اسسټنټ کمشنر او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر د پاتر شته خو چې کوم کیسونه د اسسټنټ کمشنرانو په ډیر اختیار کې ناراضي د هغې د پاره د دې عوام په کیلومترو لري ډګر ته ځي. هغوی اووی چې نه صرف کیس والا کسان ډګر ته ځي بلکې ځان سره گواهان او ضمانتیان هم بوزي چې وخت او پیسې یې ضایع کیږي لہذا د سیول جج عدالت ته دلته جوړ کړي شي چې عوام د مصیبت نه خلاص شي. هغوی وی چې دا زمون قانوني حق دی او د دې حق د پاره به مونږ په هر فورم आवाज اوچتو او تر هغه به کلار نکینو تر سوچ زمون مطالبه پوره شوه نه ده. شهزاده خان وی چې په 9 نومبر به دا جرګه بیا راټولیږي او د اندله عمل به جوړوي. په جرګه کې د وکیلانو نمائندګي کوونکي محمد علي ډوکیټ وی چې تحصیل مندن مشرانو اهمه مسله پورته کړي او زمون به ور سره هر قسم قانوني سپورټ وی. هغوی وی چې مونږ کمیټي جوړه کړې او دا کمیټي به د نن په قانوني تقاضو کار کوي او چې چرته هم تلوي زوبا خو د تحصیل مندن د پاره به د سیول جج عدالت راوړو. په دې موقع ناظم مندن نصیب خان وی چې زمونږ د منتخبو ناظمینو به هر قسم سپورټ جرګې سره وي. هغوی وی چې مونږ په دې سلسله کې په کونسل کې قرارداد پیش کړي او ان شاء الله زمونږ تمه ده چې اعلی حکام به زمونږ دا مسله حل کوي او دلته به د سیول جج عدالت لګوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د تحصیل مندن د ټولو مشرانو د منتخب د تحصیل کونسلرانو د چیرمین صاحب او د تحصیل مندن د وکیلانو صاحبانو ډېره شکریه ادا کوم چې په شارټ نوټس باندې بیګم اطلاع کړې ده او په اکثریت کې نن دې ټیمې دفتر ته راغلو او دلته زموږ د علاقې په مسایلو باندې خو د ټول نه لومړی خبره چې د کوم مقصد لپاره موږ راجمع شوو هغه د تحصیل مندن د سیول جج خبره ده ځکه چې زموږ آبادي تقریبا د 2 لاک ته پاسه ده. دلته 19 سویریج کونسلي دي 15 یونین کونسلي دي او کیسونه د نورو په نسبت باندې که وګورو نو هغه په تحصیل مندن کې ډېر زیات دي سیول کیسونه. د دغې دپاره موږ راجمع شو د وکیلان صاحبانو مو رالو چېرې د حکومت مهرباني وکړي موږ له سیول جج راکړي. د دې نه علاوه د جوډیشل کمپلیکس خبره ده که مناسب ګڼي او دا داسې ځای ته شي چېرې موږ ته هم بیا مسله نه جوړېږي ځکه چې که توتالی ده نو زموږ نه ډېره زیاته لرې ده تقریبا 70-75 کیلومتر به جوړېږي او که ډګر دی په دغه ځای کې مناسب نه نو د سواړه نه که په دې طرف شي نو هم دا د ضلعې یو منځ راځي خو بنیادي خبره زموږ د سیول جج ده په هغې باندې د ټول مشران د ټولو پارټو په اتفاق رایې سره راجمع شوي دي. زموږ 1 پوینټ ایجنډا وه او انشاءالله چې د سبا نه زموږ وکیلان صاحبان څخه چې دا قانوني ماهرین دي په دې باندې دوی پوهېږي دي په خپل کار شروع کوي په کوم ځای کې چې موږ ته ضرورت وي موږ لوس کول د یو بل سره وکړو چې د پارټو نه بالاتر به د تحصیل مندن د خیر دپاره د دې مقصد حاصلولو دپاره دلته د سهولت ته راوستو دپاره ټول یو موټی یو او پارټۍ موږ د دې دپاره کوو چې چېرته د پارټو ضرورت وي نو هغوی به زموږ سره په دې کې تعاون کوي. د دې لپاره موږ راجمع شوي یو دننه موږ لوس کول د یو بل سره کړی دی او دا خبره چې کومه زموږ وکیلان صاحبان د سبا نه روانه کړي اوږه په اوږه به سره تحصیل مندن ټول عوامي اوس دی نه موږ ټایم ورکړو یو هفته بعد په دې ټایمي اپیس کې به زموږ بیا جرګۍ د هغې دپاره موږ کمیټۍ جوړې کړې په مختلف شکل کې چې دلته ویلیج کونسل یې تقریبا 19 او د هر یوې نه موږ 15 کسان واغستو. که ضرورت راځي دا به زیاتېږي هم که ضرورت راځي انشاءالله ټول کام به هم راوځي د دې دپاره به موږ چنده هم کوو خو دا زموږ بنیادي حق دی. موږ د ښه پرامن طریقې سره خپل د احتجاج او د خپلې جرګې چې دا به جاري ساتو چې خپل منزل ته ورسو. موږ چې کوم بالا حکام دی هغې ته موږ د دې ستاسو په ذریعه باندې اپیل کوو چې زموږ په دې حال باندې رحم وکړئ ځکه چې د دې ځای نه چنال د دې ځای نه ملکا د دې ځای نه د مابند سر که د دې دا فاصله موږ وګورو نو دومره رقبه په یو ځای کې به لرې نه وي لکه څومره چې تحصیل مندن په ډېره لویه رقبه باندې پروت دی. نو دا را صحیح دی عدالتونو د ډېره انتهایي ګران کار دی. خلک دومره مجبوره شوي دي چې ځان له د یوه روټۍ نشي اخیستی نو د هغې لپاره بیا ګاډي کول
عدالتونو ته رسوی دی انتهایي مشکل کار دی. دا زموږ درخواست دی د ټولې جرګې په وساطت سره، ستاسو په وساطت سره، چې موږ له حکومت مهرباني وکړي سیول جج راکړي او د های کورټ چیف جسټس ته، زموږ ډسټرکټ جج صاحب ته، او د دې نه علاوه چې کوم ذمه داران دي، موږ ټولو ته درخواست کوو، ټولو ته اپیل کوو چې یاره زموږ دا مطالبه چې دا یو بنیادي حق دی زموږ چې دا منظور کړي او موږ له سیول جج راکړي. ډېره مهرباني. نن د مندڼ په سطح باندې چې په دوه تپو باندې مشتمل دی، یو ته چمله وي بل ته مازي وي، او د دې دواړو تپو چې څومره منتخب ناظمین دي د هغې تحصیل ناظم دی او داسې سیاسي ګوندونو څومره مشران چې د هغې نن د ټي ایم ای آفس کې دلته راجمع شوي دي او دوی د مندن په سطح باندې یو خپله لویه جرګه وکړه او د هغې جرګې مقصد چې هغه یک نکاتي ایجنډه وه چې د تحصیل مندن خلکو لپاره د سیول جج مطالبه چې دلته سیول جج عدالت منظور شي. بالکل کم حده پورې چې د قانوني تقاضو تعلق دی نو دلته ډېره لویه علاقه ده څنګه چې د مشرانو ووي او دلته کیسز هم ډېر زیات دي او کم مطلوبه دغه چې د دې لپاره موږ کمیټې جوړه کړه، د هغې به موږ د سبا نه پې کار شروع کړو، هغه به دې راجمع کوي انشاءالله تعالی. خو آبادي ډېره زیاته ده، رورل ایریا ده، کلیواله علاقه ده او څنګه چې توتالی 15 یونین کونسل دي او هلته سیول جج ورکړی شوی دی نو دا هغه توتالی 15 یونین کونسل دي نو دا علاقه مندن 15 یونین کونسل باندې مشتمل ده، 17 ویلیج کونسل دي نو هغه مطلوبه آبادي او خلک هلته اوسېدل او د خلکو اوسانه هغه قانوني ضرورت ته چې هلته انسانان وي نو هغه خلک شته، د هغې مسلې شته، قانوني مسلې شته او هغې د دغې عدالتونو چکرې لګوي. نو په دې سخت وخت کې اوس چې څومره ګراني راغلې ده ډېره زیاته نو یقینا چې دغه افورډ کول لرې لرې ډېره زیاته ګرانه خبره ده. نو دا د دې ځای مشرانو وکلا برادرۍ دا محسوس کړه چې خلکو ته د آسان او ارزان انصاف د رسایۍ دپاره د مندن په سطح باندې چې په کوم ځای کې بیا موزون وي خو د مندن د خلکو لپاره د سیول جج د عدالت مطالبه ده چې دا دلته د سیول جج عدالت چې دی هغه وشي او د دې سره سره بیا وروستو که د ایډیشنل سیشن جج وي عدالت که هغه کیم کوټ راځي که هغه هر څه چې وي نو چې هغه هم دلته وي نو دغسې نن دې دواړو قومونو د مندن ټولو خلکو په دې اتفاق کړی چې د دې لپاره به موږ هر قسمه قرباني چې ده که هغه د کوششونو په ذریعه وي که هغه مالي وي که هر طور وي خو موږ به هغه کوو او په دې سلسله کې دوی د آینده بت پرست چې 9 تاریخ ته 2 بجې هم د دې کنکوی په مقام باندې د یو لوی جرګې تابعه کړې ده چې په هغې کې به د ټولو یونین ویلیج کونسل چې څومره دي 15 شپږ نمایندګان او داسې د قومي جرګې چې څومره نور مشران دي نوموړي هغه خلک به پکې شرکت کوي او دا مطالبه به د دغې جرګې په ذریعه باندې نور هم مخکې وړي. څنګه چې مشران ووي دا جرګه نن چې کومه په وکلا برادرۍ منتخب خلکو باندې او سیاسي مایدینو باندې مشتمل ده دوی د ډسټرکټ اینډ سیشن جج ضلع بونیر، چیف جسټس پېښور های کورټ قیصر رشید صاحب چې د هغې نه دا مطالبه کوي چې څومره حده پورې زر کېدی شي نو د مندن خلکو لپاره دلته مندن تحصیل دپاره د سیول جج منظوري ورکړي او د دغې لپاره چې څومره نور قانوني لوازمات ډاکومنټیشن سي نو هغه د وکلا برادرۍ یو کمیټې جوړه شو هغې به روز 2-3 کې هغه ډاکومنټیشن مکمل کړي او د دې جرګو او د دې مرکو دا سلسله به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو پورې د تحصیل مندن خلکو لپاره د سیول جج د دفتر تعیناتي نه شوي. زه د ټول مندڼ خو هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي ځکه چې دا یو غیر سیاسي مسله ده او په دې ټول متفق دي داسې الفاظ نشي چې پرې ټولو مشرانو شکریه ادا کړم. دویم نمبر زموږ وکیلانو راغلي دي د هغې ډېر شکریه ادا کوم ځکه چې هغې وایي چې موږ به سره اوږه په اوږه ولاړ یو د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم. غټه خبره ده چې دا مسله دا نه یو پارټۍ ده نه یو کس ته دا ټول مندن مسله ده او د غریبو خلکو مسله ده ځکه چې یو معمولي پرچه وشي نه خو د هغې اختیار خو هېڅ سره دي نه هغه ځي ډګر ته نن سبا چې یو ګاډی کاین زما خیال دی په 600 روپۍ باندې ګاډي کېږي یا هلته هغه 200 روپۍ جرمانه شي یا 300 جرمانه شي بیا چې روټۍ خوري تقریبا په یو دغه باندې 9000 روپۍ خرچه کېږي. نو موږ په دې وجه باندې دا جرګه موږ مناسب وګڼله
او ان شاء الله تعالی چې په دې کې کو د ویلیج کونسل چیرمنان دي سبق حاضر دي سنشته ان شاء الله تعالی کو اگر تحصیل په سطح کو هغه د ویلیج کونسل په سطح موږ بر خپل مشرانو سره وګپ وګولاړو کو دی په خبر ته دي موږ سره په خبر ته کو دی اسلام آباد ته دي کو دی ارزه ته دي مالی جانی دا ان شاء الله تعالی چې دا وسره موږ د چیرمنان او د تحصیل کونسلرانو چیرمن دا وسره ان شاء الله ټول کو خدا مسله دا زموږ ډیر دغه مسله ده ځکه چې ټول غریبانو مسله ده د ټول مندړ مسله ده نو موږ چې دا په موږ باندې دی مندړ باندې دی افسرانو بالا شیشن جج سیبو های کورټ شیشنانو په موږ باندې یو خصوصي رحم وکړو زموږ دا غریب ځکه چې زموږ علاقه ډیره پاسپنده ده د دیاړۍ دلته کیسه خرابه ده کاروبار نشته نه چې یو سړی یو ډګر ته ځي ځان سره دوه ضمانتچیان خامخا وبیا نه لس 12,000 روپۍ لګي دغه زموږ سمې نشته نو موږ بیا پر زور مطالبه کوو چې دا جایز مطالبه ده دا د موږ لپاره بالا افسران منظور کی